الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العالمين فمونگو تاسو در رمضان مبارک میاشت تیر کړه او دا اللہ حمد او دا اللہ فضل او کرم دی چی مسلمانانو پکی دروازی روجیونی ولی دشپی تراوی و ختمونو اکلل او دیر مسلمانانو پا آخری لسشپو کی دا اللہ دا رضا دا پار اعتکافو کو پروردگار دی دغ عبادتون زمون پخپل دربار کی پڑیر لیو دی چندو سرا قبول و منظور کی. رب العالمین دستاسو زمون دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کی او پروردگار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا رجوع نیولو توفیق زمون نصیب کی. زمارونو نن په مونږ اختر دی او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالی دا انسان پدے خوشحالی چی اللہ شکر دے پدے مقدس میاش کتاب آل د روجو د نیول توفیق راکا داغ روجو خوشحالی دے ترکوٹ اختر وئی. عام مسلمانان سحر کی یوبل مبارکباد ورکی یوبل سر ملاویگی دا اختر مانزه کی یوبل سر ملوشی پلارو کسو کی یوبل سر ملوشی رشتہ دار او دوستان دا یو بل ملاقات لذی زنانہ خوشحالی ہر چا نوی جامع یا پاک جامع غستی چی وسی کیگی ولی مونگوایو زمونگا اختر دے مونگ خوشحالیو باسی دا کندر مونگوایو زمونگا اختر دے مونگ خوشحالیو معشومان وی سبا اختر دے زنانہ وی اختر دے بڑاگان ککت کے پراتی دی پاک جامع کے پراتی دی مریضان کا پاسپتالونو کی دی پاکو جامو کی دی وارثان و تا پاک جامع واچی اصبا اختر دے دا تپوس کو چھے اللہ بسوئی من خوایو اختر دے اللہ مختر وئی کنوئی زو خوشحال ہے تو خوشحال ہے کورونو کی زنانو بچی خوشحال دی اللہ بسوئی زمارونو چی سنگ تو خوشحال ہے چھے اختر دے دارنگے پروردگار خوشحال ہے چھے اختر دے او دے وقت باندے چی دا مونگ منس کو او دا خلق را روان دے یقینو کدی چی را روانو پر الارو خلق دے اختر منزل را روانو قسم پا اللہ ظلم خوشحالو ہر مسلمان پر خوشحال دے چی را زروانی ما یو جماعت تزم یو لوی جمع لزم چیلتا دا اختر منزو کم دغا وقت کی پروردگار خپل فرشتے را گنڈے کی ما تا تاسو ناسی اللہ تا فرشتے ناستی وی او پروردگار د خپل فرشتو نه تپوس کی اے فرشتو یو مزدور چې مزدوریو کی سمو خیال دی چې اغلب آغا مالک سور کئی فرشتے وی اللہ مالک لپکار دی چې مزدور لپورا اجر ورکی پورا مزدوری ورکی 100 روپے دیاری دی چې 100 ورکی کمی نکی خولل آوچا نه دی چې دیاری ولا ورکی 50 روپے مزدوری دی چې 50 ورکی اللہ دا مزدور دا مزدورے سیلام دقا دا چی مالک کم وقت رخصتی چی پورا اجر ولا ورکی ویخا اے فرشتو گواہان شے
او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري. زما د په خپل ذات قسمی، زما د په خپل صفاتونو قسمی، زما د په خپل جلال قسمی، زما د په خپل کبر او لوی قسمی، او زما د په خپل جمال قسمی. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندگانو مزدوری وکړه، د رمضان روزي ونیولې، دې مزدوری وکړه. ما ورته ویلو اوس روان دي د اختر مانځله کورې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. اے فرشتو خوشحاله شه، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وایي الحمدلله. څنګه مونږ خوشحاله یو اختر کو، الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالی ته وایي، دا الله فرشته خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندگانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو. خوشحالی یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالی ده. او دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړیو، ټول وایي الحمدلله. په مسلمان ملک کې پیدا کړیو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړیو. په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. اے زما حبیبه خپل پیغمبره، دا بعض خلق در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه، مونږ مسلمانان شو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، او آیا ورتا چې پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پیرزونه ونه کې، احسان ونه کې. اسلام دا عمل نوم دی. روجه دل نیسم، ختم دل کوم، حج دل کوم، پیسې لګوم، جماعت جوړوم، دا مې در باندې احسان دی. او آیا ورته ای ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل مسلمانۍ احسان راوانړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې دا سره او تور کافر مې پرېښي دي، او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا چولې ده. ټول وایي الحمدلله. مونږ د الله احسان قبلو. بیا وایي الحمدلله، دا د الله احسان دی. یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا، په لاره روان دی، له ډوډۍ درک کې نه لګي، پیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی. یو خار ته ورغی، څه ګوري چې خلق د خار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشت. د تپوسو کړي فقیر مسکین چې دا ولې دا خلق څه ته ولاړ دی، جلسه ده، جلوس ته څه چل دی؟ وی نه دا بادشاہ دروازه بنده کړې ده، د ښار ټول گیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاہ نه باز تښتېدلی دی. بادشاہ اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارونه دي د ښار نه، تر څو چې د بادشاہ باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوي، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه. دا مسکین فقیر شلیدلو جامو والا لږ ځان لشو د خلقو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دې ده، عجیبه خدایي دې ده. الله چې د جهان بے وقوف بادشاہ دی، نو بادشاہي دې ورکړې. تمقل بادشاہ خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي. باز خو په دروازه نه ځي، څه ګډه چیلۍ خو نه ده، باز خو په اوالو ځي. دونه قمقل بے وقوف بادشاہ چې باز ته گیټونه بندوي. که طاقت دې وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازونه تختی، نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې، نو دروازې بندوي. دا چیلۍ ده که خره ده، او که دا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندوي؟ دا خو باز دې په اوالو ځي. یا الله دومره قمقل بادشاہ د جهان خر بې وقوف، هغه له دې بادشاهي ورکړه، نه پوهېږي ناپوهه دی، او چې زه هوښیار یم. نو الله زما جامې نشته، شلېدلو جامو کې ګرځم، پیزار مې نشته، کوي شلېدلې پیزار،
خوراک می نشتا، پردی خوراک تا ناستین، کور می نشتا پروردگارا، ناشنا خدایی دے دا زو خیارم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی امیر حسن شاکر آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے غازی میڈیا کے نام سے ایک اسلامی یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، انسٹاگرام، واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر پر یہی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس میں صرف اسلامی معلومات ہوا کریں گے، اس میں کوئی سیاسیات وغیرہ کچھ نہیں ہے. براہ کرم جن ساتھیوں کو میرا یہ آواز پہنچ جاتا ہے، یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، آگے سے آگے شیئر کر لیں. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کریں خود، اور اس کو شیئر کر لیں خود، سبسکرائب کریں چینل کو. اور اس کا خیر میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے جو ویڈیوز ہیں، اسلامی ویڈیوز ہم بنا لیتے ہیں، اسلامی معلومات کے اوپر ہم بنا لیتے ہیں. وقت کے ساتھ جو وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کر دیتے ہیں. تو براہ کرم یہ گزارش ہے میرا آپ تمام ساتھیوں سے کہ تعصب نہ کریں، اور جو ہے یہ ہمارا جو آواز ہے اب بھی ہمارے ساتھ ایک آواز بن جائیے، اور تمام امت مسلمہ کو یہ روحانی جو ہے معلومات، اسلامی معلومات جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ پہنچ جائے. اب بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو. والسلام. دعا میں یاد رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العالمین فمونگو تاسو د رمضان مبارک میاشت تیره کړه، او د الله حمد او د الله فضل او کرم دی چې مسلمانانو پکې دروازې روجې ونیولې، د شپې تراویح او ختمونه وکړل، او ډېرو مسلمانانو په آخري لسو شپو کې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. پروردگار دې دغه عبادتونه زمون په خپل دربار کې په ډېرو لویو دوچندو سره قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو زمون دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کړي، او پروردگار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا بیا رجوع نیولو توفیق زمون نصیب کړي. زما وروڼو، نن په مونږ اختر دی، او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالي ده. انسان په دې خوشحاله وي چې الله شکر دی په دې مقدس میاشت کې تا ماله د روجو د نیولو توفیق راکړ. دغه روجو خوشحالي دې ته رکوټ اختر وایي. عام مسلمانان سحر کې یو بل له مبارکباد ورکوي، یو بل سره ملاویږي، د اختر مانځه کې یو بل سره ملو شي، په لارو کوڅو کې یو بل سره ملو شي، رشتہ دار او دوستان د یو بل ملاقات لذي، زنانه خوشحاله وي، هر چا نوې جامې یا پاکې جامې اغوستي چې وسې کېږي. ولې مونږ وایو زمونږ اختر دی، مونږ خوشحاله یو. داسې ده که نه ده؟ مونږ وایو زمونږ اختر دی، مونږ خوشحاله یو. ماشومان وایي سبا اختر دی،
زنانه وی اختر دی، بوډاګان ککت کې پراته دي، پاکه جامه کې پراته دي، مریضان که په هسپتالونو کې دي، پاکو جامو کې دي، وارثان ورته پاکې جامې واچوي، سبا اختر دی. دا تپوس کوي چې الله به څه وایي؟ مونږ خو وایو اختر دی. الله مختر وایي که نه وایي؟ زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، کورونو کې زنانه او بچي خوشحاله دي، الله به څه وایي؟ زما وروڼو چې څنګه ته خوشحاله چې اختر دی، دارنګې پروردګار خوشحاله دی چې اختر دی. او دې وخت باندې چې دا مونږ مونځ کوو او دا خلق را روان دی، یقین وکړه چې را روان هم په دې لارو خلق دی، اختر مانځله را روانو، قسم په الله زړه مې خوشحاله و. هر مسلمان په دې خوشحاله دی چې یاره زه روان یم، یو جومات ته ځم، یو لوی جمع لځم چې هلته د اختر مونځ وکړم. دغه وخت کې پروردګار خپلې فرشتې راغونډې کړي، ما ته تاسو ناست یې، الله ته فرشتې ناستې وي، او پروردگار د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، اے فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي سمو خیال دی چې هغه له به هغه مالک څه ورکوي؟ فرشتې وایي الله مالک له پکار دی چې مزدور له پوره اجر ورکړي، پوره مزدوري ورکړي. 100 روپۍ دیاړي ده چې 100 ورکړي، کمې نه کړي، خوله لا اوچه نه ده چې دیاړي وله ورکړي. 50 روپۍ مزدوري ده چې 50 ورکړي. الله د مزدور د مزدوره سلام دقه ده چې مالک کم وخت رخصتۍ چې پوره اجر وله ورکړي. ویښه ای فرشتو ګواهان شه، او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري، زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپلو صفتونو قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي، زما دې په خپل کبر او لویۍ قسمي، او زما دې په هغه خپل جمال قسمي. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندګانو مزدوري وکړه، د رمضان روجې ونیولې، دې مزدوري وکړه، ما ورته ویلي. اوس روان دي د اختر مانځله، کور یې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. اے فرشتو خوشحاله شه، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وایي الحمدلله. څنګه چې مونږ خوشحاله یو اختر کو، الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالی ته وایي، دا الله فرشتې خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندګانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو، خوشحالي یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالي ده. او دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړیو، ټول وایي الحمدلله. په مسلمان ملک کې پیدا کړیو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړیو، په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا، اے زما حبیبه خپل پیغمبره، دا بعض خلق در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه، مونږ مسلمانان شو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، او آیا ورتا چې پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پیرزونه ونه کې، احسان ونه کې. اسلام دا عمل نوم دی. روجه دل نیسم، ختم دل کوم، حج دل کوم، پیسې لګوم، جماعت جوړوم، دا مې در باندې احسان دی. او آیا ورته ای ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل مسلمانۍ احسان راوانړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې دا سره او تور کافر مې پرېښي دی، او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا چولې ده. ټول وایي الحمدلله، مونږ د الله احسان قبلو. بیا وایي الحمدلله، دا د الله احسان دی. یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا، په لاره روان دی، د ډوډۍ درک کې نه لګي، بیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی. یو خار ته ورغی، څه ګوري چې خلق د خار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشته. ده تپوس وکړي فقیر مسکین چې دا ولې دا خلق څه ته ولاړ دی، جلسه ده جلوس ته څه چل دی؟ وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده.
د ښار ټول گیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاہ نه باز تښتېدلی دی. بادشاہ اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه. تر څو چې د بادشاہ باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوي، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه وي. دا مسکین فقیر شلیدلو جامو والا لږ ځان له شو د خلکو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دې ده، عجیبه خدایي دې ده. الله چې د جهان بے وقوف بادشاہ دی، نو بادشاہي دې ورکړې. تمقل بادشاہ خو ځکه دی